السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د سخر چې دی نو خپله انګور بې دردۍ سره اخر ولې قتل کړه. مینوال دا د 14 اګست په شپه باندې د خپل یار سره تللې وه او سخر بېګیده لیدلې وه چې دا اخر کوم خواته تللې وه. هغې نه بعد بیا عزتمنو دغه سخر مجبوره شولو او خپل انګور یې قتل کړه. راځئ مینوال په کومه طریقه یې قتل کړه، دا انګور اخر چا سره تللې وه او د دې انګور خاوند عزتمن په بار ملک کې په مزدورۍ لپاره تللی و، مسافر و. ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هره ورځ دغه شانتې ناروا کارونه کېږي. نن سبا عزتمنو د موبایل زمانه ده، موبایل باندې همیشه دپاره خلک او جینۍ خپلو کې خبرې اترې کوي. مینهوالو بېګا د شپې عزتمنو دغه خلک چې دی نو خپله ګاونډۍ جینۍ دغه شانتې په موبایل باندې بهر ته راویسته. عزتمنو دا واده شوې وه، د واده یې 8 میاشتې شوې وې، خاوند یې واپس تللی و مسافرۍ له سعودي عرب ته. مینهوالو دې وغوښتل چې زه 14 اګست ته چېرته کې چا سره لاړه شم. مینهوالو دغه انګور بیا د مور د کور په بهانه باندې د خپل د سخر د کور نه وتې ده او خپل کور ته نه ده تللې، دا د خپل یار سره تللې ده. 14 اګست ته ټوله شپه یې تېره کړې چې سهار ته راغلې ده. مینهوالو خپل سخر بېګیده لیدلې وه چې دا د پنکي خلک سره تللې وه، خو هغې عزتمنو د خپل د عزت دپاره چاته غږ هم ونه کړو او به خپل انګور یې بېدردۍ سره قتل کړه. الله تعالی دې نور مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. زموږ داسې عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.